ما ته دا ښودلی نه شي چې امام ابو حنیفه نه ډېر احادیث رانقلي. زه سره تحدیث کړی دی محدث وونه. ما وګوره خطیب بغدادي صاحب تاریخ بغداد ته وګوره، خاص کر 50م جز چې کوم دی هغه ته وګوره، په هغې کې تقریبا د 150 نه زیاتې صفحې د امام ابو حنیفه رحمه الله په جرح باندې هغه لګولي. په مذهب زه حنفي یم، په سلوک نقشبندي یم، عقیده ماتوریدي یم، په مسلک زه دیوبندي یم، چې دا ټول کړم را جمع طریقه محمد. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. د وکټوریا اهل حدیث په امام ابو حنیفه رحمه الله باندې اعتراض کړی دی او بیا یې د خطیب بغدادي په حواله سره د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په باره کې څه خبرې کړې دي. د اول د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په باره کې دغه د محدث والی نه انکار کوي. امام مسعر بن قدام رحمه الله په مناقب ابي حنیفه رحمه الله لذهبي کې فرمایي چې ما کله د امام ابو حنیفه رحمه الله سره علم حدیث حاصلول شروع کړ، امام ابو حنیفه رحمه الله په ما باندې غالب راغی. کله چې مونږ فقه حاصلول شروع کړ نو امام ابو حنیفه په ما باندې غالب شو، او کله چې مونږ زهد او تقوا حاصلولو کې مشغول شو نو امام ابو حنیفه رحمه الله په مونږ باندې غالب راغی. دغه رنګ امام محمد بن سما رحمه الله په مناقب کردری او ذیل الجواهر المزئیه د مولا علی قاری رحمه الله په دې کې فرمایي چې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په خپل تصانیفو کې د 70,000 نه زیات احادیث لیکلي دي، او دغه رنګ کتاب الاثار امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د 40,000 احادیث نه انتخاب کړي دي او هغه لیکلي دي. دغه رنګ امام یحیی بن نصر بن حاجب رحمه الله فرمایي چې ما د امام صاحب نه اوریدلی دي. امام صاحب فرمایل عندي صناديق من الحديث وما اخرجت منه الا اليسير الذي ينتفع به. دغه رنګ وګوره مناقب الامام امام الاعظم امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې ما سره د احادیث صندوقونه دي او د هغې نه هغه احادیث راغلم په کومه کې چې خلکو د اساني وي. دغه شان سفیان ثوری رحمه الله فرمایي چې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله به صرف صحیح احادیث اغستل، هغه احادیث چې د ثقه راویانو نه نقل شوي وو، او امام ابو حنیفه رحمه الله ته د ناسخ او منسوخ په مابین کې د فرق کولو یو لویه ملکه حاصله وه. وګوره الخیرات الحسان او دغه رنګ سومري. وکټوریا اهل حدیث د خطیب بغدادي حواله ورکوي چې هغه په امام ابو حنیفه رحمه الله باندې رد کړي، خو بل طرف ته دی نه ګوري چې امام خطیب بغدادي رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله فضایل هم ډیر بیان کړي دي. امام خطیب بغدادي رحمه الله یو شاګرد قاضي ابو المعین رحمه الله د خطیب بغدادي د تاریخ بغداد ته اختصار کړی دی، خو هغه صرف د امام ابو حنیفه رحمه الله د فضایلو چې کومه حصه ده هغه اغستې ده او د امام ابو حنیفه رحمه الله باندې اعتراضات هغه رد کړي دي. د دې نه دا خبره معلومیږي چې د خطیب بغدادي رحمه الله اعتراضات چې کوم دي هغې ته څه حیثیت نشته دی او هغه منګړت اعتراضات دي. او که د خطیب بغدادي رحمه الله دا دواړه خبرې ومنلی شي چې د امام ابو حنیفه عیوب بیان کړي دي او فضایل بیان کړي دي، نو په یو وخت کې به یو انسان هغه یو لوی عالم مجتهد او دغه رنګ بل طرف ته به هغه یو معاذ الله د عیسایي او بت پرست نه هم بدتر ومنلی شي. د یو عقلمن انسان چې په دې کې سوچ وکړي هغه ته په خپله دا اندازه وشي امام ابو حنیفه رحمه الله د یو لوی فایع عالم او محدث سړی و.